نو بخاری شریف کې راځي چې جبرئیل علیہ السلام په خپل وزر ځمکه وانه نو بروت. او بعض مفسرین لیکلي دي چې د اسماعیل علیہ السلام خپې اوچته کړه هغه پونده بوټی نه ځمکې نه راوبروله نو بروت. ټیک دی کې څه تعارض نشته، دواړه به کړي که هم به د اسماعیل علیہ السلام پونده ځمکې له رابرولی او هم به وزر باندې ځمکه والي، دواړه به شوي، دواړه د الله طرف نه طاقتونه دي. نو بروته نو چې اوبه څنګه راغلې راوچتې شوې نو لومبی اوبه اسماعیل علیہ السلام لپه لپه جبرئیل علیہ السلام ورکړې، راواغېستې په خوله کې ورته واچوې، تندم ختمه شوه. او الله پاک د زمزم په اوبو کې دا طاقت پیدا کړی چې لوږه م ختموي، دا حقیقت و. نورې اوبه چې بنده تږي شي ډېرې څکي، د زمزم اوبه سړی ډېرې نشي څکلی، دا پړه درنې ورځي ډېرې نشي څکي. او چې د زمزم اوبه دې وڅکلې، زمونږ په دې کتابونو کې شته بعضې بزرګانو شپږ میاشتې صرف او صرف د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده او خوراک او ډوډۍ او ترکاري نه ده خوړلې. دې کې الله پروټین او ویټامنز او چې څه وي په دې د فرانس یو ډاکټر تحقیق کړی دی، هغه د دې په خپلو لیبارټور ټیسټ کړی دی. هغه وایي که یو انسان ټول عمر هم صرف د زمزم اوبه څکي، د ده په وجود کې به هغه طاقتونه ختم نشي چې د انسان د وجود دپاره الله پیدا کړی دی، هغه والا خدای پوره کړي. بی بی هاجره چې راله اوس اوبه ګوري، زویم قلار شوی دی، لږه مطمئنه شوه، اوبه رالي او مشکې خولې کوله وکړه چې د اوبه رانه ختمې نه شي. اوبه رالي خو چې لپه رالي نورې ورپسې راځي، چې لپه رالي لاندې نه نورې راځي، چې لپه رالي نورې راځي. نو دې ورته زر زر بندې واچوله او غاړې ورته جوړې کړې او زم 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 عبرانی لفظ دی، بند شه بند شه بند شه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی اللہ د اسماعیل علیہ السلام په مور په بی بی هاجرې رحم وکړي، که دې دې ته بندې نه وی چولې نو زمزم به نن دنیا سیراب کړې وه. او واقعي اوس یې موږ دنیا سیراب کړې ده. د زمزم اوبه په ریاض کې زه تلم په جوماتونو کې، ما راجحي مسجد ورته وي د زمزم اوبه پرتې دي. په جده کې قسم دی ما په بعضې جوماتونو کې زمزم اوبه لیدلې. مدینه منوره مسجد نبوي ته ډک دی او هلته څونه خلک څکي، په دې حج او په عمرو کې په لکونه خلک دا اوبه څکي، په لکونو په زرګونو هم نه، او نه ختمېږي. او دا ټول دې ځان سره راوړي. اوس خو یو بوتلګي ورکړي، زه ورته بوتل وایم، 15 لیټره څه شی دی بوتل. او پخوا قسم دی ما ته یاد دی ما به 6 لیټره ټپکه راوړه غټه، 10 لیټره او 6 لیټره به پخوا خلکو یو 2 3. اوس هم خلک راوړي په دې سامان کې دننه دا بوتلې ډکې کې وروړي هر ملک ته. او دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله واپس له مکې مکرمه نه نو ځان سره د زمزم او مدینه منورې ته وړل. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الزمزم لما شرب له، چې کم مقصد د پاره زمزم اوس کلی شي نو خدای پاک هغه مقصد پوره کوي. چې کله څکې د زمزم اوبه نو زه اکثر ملګرو ته وایم یو خو اوبه په ښي لاس کې، بل د زمزم د اوبو ته وګوره، دا م عبادت ته ثواب به خدای پاک درکړي. بل مخکې به ته بسم الله وې او بیا به الحمدلله وې او په دریو ګوټو باندې اوسکا، او چې کم مقصد د دې اوسکلې هغه نیت پکې وکړه او مضبوط یقین ساته نو خدای پاک به هغه مقصد پې ستا پوره کړي. 2 واقعې زما یاد دي، 2 ذاتي. په مکه مکرمه کې موږ سره یو سړی و ناجوړه او داسې بیمار و چې ډاکټرانو پې وس وکړی، بس حج ته څو ورځې پاتې ماته مولوي صاحب ویې جړل وي ما نه حج پاتې شو، ته به مې نه ښه کېږي او زه څه وکړم، ما له چل نه هر قسمه داروګان او انټي بایوټک او زه به هلکه مې ضرورت یو علاج ښیم که دا کولی شم. وی څه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمزم دا حدیث مې ورته ووایي او مې خو دونه به څکي چې پختی پرې راوپړسئ، وی ما له خو الټی راځي. مې وکړه که نه اوس کا الټی به وکړې بیا اوس کا الټی به وکړې، هسې م ته وایې زمرم که نه حج پاتې دی، دومره بس کې چې پختی پرې وپړسئ. نو د بلډینګانو ته یو شنه ټپکه حکومت راوړي، مې ورته کېښوه، جګ مې ورته ډک کړه، مې زه لاړم مانځه له مازدیګر او مې ته دا کوه
ماښام مونځ چې مې وکړه ماښام چې داسې مې وکتل زمونږ یو ځای به ولته کې ماښام مانځه نه پس دا سړی را سره نه حرم کې ناست لاس مې لکه ولې وایي بس زه خو خدای ښه کړم مې څنګه ښه شو وایي تا راته ویلي وه زمزم هغه اوبه مې وڅښلې خوله مې ډېرې درنې ورلې چې ورلې الټی مې وکړې وایي په دې الټو کې رانه داسې زیړ او دا شنه څیزونه وغورځېدل وایي بس بیا مې ځان ته ګیلاس جګ ډک کړ بیا مې وڅښلې ښه مضبوطې دی پښتو مې ځان پې ډک کړې وایي بیا الټی راغلې بیا مې وکړې وی په درېیم ځل مې چې بیا څکم وی بیا مې ښه ډېرې وڅښلې او ښه دونه مې وڅښلې چې نورې راکې نه راتلې بس هغې سره خوله شوم او پرېوتم وده شوم وی چې وده شوم راپاڅېدم وجود مې سپک و تبه مې نه وه غسلخانې ته ننوتم ومې بل جامې به دی دلته رالم نه پس تبه راننه دا یوه دویم حواله هم در کوم زما دوست ډاکټر بخبلان صاحب د مرده ګوره دا چې کوم انسان ته سلسل البول لګي او بول تی دي نو هغه باندې ډاکټر اوبه بندې کړي ولې چې اوبو سره نور بول دي که نو هغې غریب نه متیازې بیا دی نو ډاکټر صاحب ما ته ویل که زمزم علاج ولکو وی زمزم ومې هغې سره به ډاکټر صاحب دنه متیازې ډېرې بیا وی ته صبر وکړه زمزم قسم په الله دا قسمیه مې درته وی دا هغه زمزم په اوبو باندې چې هغې پې وڅکلې خدای سړی ټیک کړ یا ورته متیازې بیا دی یا ټیک ټاک وګوره یاد وساتئ یقین او عقیده لګئ مضبوطه ساتي دا به غواړي نو هغه د زمزم اوبه زیاتېدې مشکېدې ته ډکه کړه